بسم الله الرحمن الرحیم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې راځي چې څوک صله رحمی کوي، یعنی د رشتہ دارانو سره خپل رشتہ دا پالي او د خپلو خپلوانو رشتہ دارانو خدمت کې حاضر وي، الله جل جلاله به دته ډېرې فایدې او ډېر انعامات دا ورکړي. په هغې کې یو څو تاسو سره ذکر کوم. د صله رحمۍ او د خدمت خلق د رشتہ دارانو سره رشتہ داري پالل د هغې فواید تاسو ته بیانوم. نمبر 1، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک صله رحمي کوي دې سره په آپس کې محبت چې کوم دی دا سیوا کیږي، عمر ورسره ډیریږي، پر رزق کې فراخي الله راولي. کم کس چې صله رحمي کوي الله به د خطرناک او د خراب مرګ نه چې کوم دی دا ساتي، او صله رحمي مصیبتونه ختمی او رستو کوي. صله رحمي کوونکي خلق به سرسبز او شاداب وي. صله رحمۍ سره الله د انسان گناهونه دا معاف کوي. صله رحمي کوونکي انسان دا غنی کې الله جل جلاله په خپل دربار کې قبلی شرف د قبولیت ورته حاصلیږي، او دکرنګې صله رحمي کوونکي سره الله جل شانه خپل تعلق او خپل رشتہ برابر او جوړ ساتي.